ګرانو کتونکو علم خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. دا کومه خوراکۍ چې ده د سړیرو سره تعلق ساتي، یو خوا غربت شي بل خوا خاوند معذوره شي په یو لاس او بیا پولیس ګیر کي، او په داسې حالاتو کې په دې غربت کې یو سړی چرس کي، نو دا هم یو لویه مسله ده. خلکو خېټې له پیدا نه کړه، دا خلک یې نشو له پیدا کوي، نو دا هم وي. نو دې نه به اورو چې خاوند دې څنګه ګیر شو، څه وایې په دې مقام؟ دا داسې چلو چې لکه ماسپښین مې د جمعې لمونځ وکړو، بهر ووتو، ملګری ورسره ناست و، دواړو چټه لګوله. بس هغه یو ملګری ترې تللی و، دا بل ملګری دا ځان نه پاتې شو. بس په ساده موټر کې پسې پولیس راغله، وبوتلو، خو زه ترې خبر نه وم. ما ته بل وړوکي ویلې وي کاکا یې بوتلو پولیسو. بیا ما هلته دغه نه تپوس کوي وړو نه، نورو خلکو نه، هغه چې وبوتلو. بیا ما منډې تړلې جوړې کړې، خو لکه زه ښځه ذات وم، ما خو څه نه شو کولی. بیا زموږ دې ځای کې یو بل خپلو، هغې ته ما وویل مې کاکا ځان سره لږې پیسې واخله، دا سړی کمې تاڼې ته بوتلو. هغه وایي چې زه دله معلومات کوم. هغه چې دی هغه معلومات وکړه، ما ته ویل چې ده باندې پرچه کټ شوې ده، سبا به ضمانت دغه ورکوي او ضمانت به له وشي، جیل ته به یې رخصتوي. ما ته یې صحیح ده. نو بس هغې کې د ده دا دونه وخت وشو چې دا نن یې 21مه ورځ ده چې په جیل کې دی. په جیل کې دی، په چټه چرسو، په چټه و چرسو. په هغې کې ورپسې ده اوس ایس ولیکل، په چرسو په هغه کې دوی پولیسو ورپسې ایس ولیکل، نه یې ورسره نیولي دي، نه یې ورسره هغه کړي دي. دې کې قرآن قسم هم شته. صحیح. ښه دا راته ووایه چې نن سبا خېټو له چا پیدا نه کړو، ستا دا خاوند خو په یو لاس معذور هم دی، معذوره دی، او دې باوجود هم دې چرس کي. نو داسې وروره نه څکلې ورسره، بس داسې لکه چې ته رالې یا هغه سره راله پلانکي راځه چې یو چټه سیرګټو سره لاس کړو، لکه داسې به ډېر د نه څکلو. لکه زموږ خپله تا ته حالات نور ښه معلوم دي، هر څه راته معلوم دي، خو دې باوجود ته دې خاوند ته وایه نو چې دا چرس مه څکه، موږ د باندې شرمېږو، 21 ورځې تېرې کړې. نو بس نن سبا سړي د ښځو چېرته اوس مني. ګوره خو پولیس د چرسو په ځای ایس دغه کړل که نه، خو دې خوا چې دلته راځي مدد له راځي. ستا د کور ما ویډیو کړی ده، نن چې کوم دی نو لکه په یو کنډر کې اوسېږئ تاسو، او د دې باوجود هم په دې حالاتو کې هم ستا خاوند چرس کي. بس دغه مسالې ورته جوړه دا 21 ورځې څنګه تېرې شوې؟ په شیشن کې لکه دغه کینسل شو تاریخو، اوس هم د هایکوټ کاغذونه دغه کړي، خو د هایکوټ نه واپس تاریخ نه دی راغلی. اوس موږ وایو چې د هایکوټ دغه راشي نو زه لکه کار به دلته صحیح شي، بیا رو به ځي، که راوبوځي. څومره پیسې دې پې ولګولې؟ پیسې مې د یو بل نه دا 50,000 روپۍ پې برابر کړې، کله د یو نه راله کله د بل نه راله. یو چټه چرس په یو چټه چرس باندې، په دې باندې چې ما ځانه د خپل کور له سر پټ کړی وی، نو هم د خپل بچو خو راته دواګانې کړې، خو بس د نن سبا حالات داسې دي شو چې د خپل خاوند د لاسه خپل خاوند د لاسه. بلکل زه دا قصور هغه ته اچوم. ګرانو کتونکو، لکه زموږ په معاشره کې داسې ډېرې زنانه چې خاوندانو له پیدا کوي او په هغوی یې لګوي، لکه دوی دا 50,000 پورې دی قرض دار وکړو، په جیل کې د 21 ورځې وکړې، ځکه چې چرس یې څکل. ولې څکل؟ یو سړی خپل حیثیت ته وګوري، بیا د هغه شان کار کوي. نن همدغه ښځه ده چې کړېږي، نو بس ټوله خویندې منډې وهي، نه ملاقات نه موله نه ځي. ستا 2 بچي دي معذوره دي؟ هغه دواړه معذوره دي، نو یو دا دی ناست دی او یو چې دی نو هغه کور مې پرېښی دی. ګرانو کتونکو، دې وخت کې دا کوم زوی چې موږ ته مخې ته ناست دی معذوره دی، په سترګو باندې څه نه ویني، نه ویني. لکه داسې سړو ته زما خواست دی چې ګوره د خپلو بچو ښځو باندې ولګوئ، په نشو تماشو نه ځان لرې کړئ. تاسو دا نشې تماشې کوئ، نن دا جاړي او فریاد کوي چې روژه را روانه ده، کوو به څه. داسې څه خلک وي او دا خلک سپانسر کوي. 2 بچي دې هم معذوره دي، خاوند یې په جیل کې دی، او دا ضرورتمنده ده، د ژوند د کړمو سره مخ دی، نو ضرور مدد وکړئ. نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې دغه مسله راغلې وه، تاسو ته وړاندې کړم.